السلام علیکم ناظرین، زه یم انور زیب ستاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو سره. نن زموږ ټاپک لږ چینج دی، ولې نن د کلی باره کې دا یو ویډیو ده. زه محله ترکاڼان سره تعلق ساتم، زما نوم انور زیب دی او نن زموږ په کلي کې د جمعې په ورځ باندې یو غونډه شوې وه چې د کلي د مفادو دپاره د کلي چې کوم جتي پوشتي خلک دي هغوی راغونډ شوي وو او د خپل ځمکو چې کوم دی تپوس دپاره چېرې د ډېر زموږ د چې څنګه د هر سړي ځمکې دي، یعنې د دې ځمکې د دې خټ کلي چې کوم اوسېدونکي خلک دي جدي پوشتي چې کوم مالکانان دي ای ټول راغونډ شوي دي، مشران ټول راغونډ شوي دي، ګلشیر دي په دیره کې او یو غونډه شوې وه د دې باره کې چې د قبرستان ځمکې چې څومره قبرستان د ځمکې دي په دې باندې خلکو قبضې کړي دي، کورونه یې پرې جوړ کړي دي او دیرې پرې جوړې کړي دي. د هغې غونډې باره کې چې کوم دی دا ټول مشران راغونډ شوي وو او دغه خبره یې کوله چې یاره د قبرستان څومره چې خلکو ناجایز چې د قبرستان چا ځمکې ګیرې کړي دي، ولې چا پکې دیرې جوړې کړي دي، چا پکې کورونه جوړ کړي دي او د خټ کلي دغه سر نه واله تر نورګل بابا پورې چې چا څومره قبرستان ځمکې ګیرې کړي دي، یعنې څنګه چې دیرې پرې جوړې کړي دي، چا ته پټي جوړ کړي دي، چا ته کورونه جوړ کړي دي، نو هغه خلکو نه تپوس وکړی شي او د دې اکبراري وشي نو په دې پته به ولګي چې د خټ کلي جدي پوشتي خلک څوک دي. ولې چې موږ خپله ترکاڼان یو، د محله ترکاڼان سره تعلق ساتو او زه ډېر خوشحاله شوم چې ما نن دا غونډه وکړه. زموږ محلې نه چې کوم زموږ فیملي نه یعنې خاندان نه کسان پکې ډېر مشران تللي وو، خو دوه مشرانو چې پکې خبرې وکړلې زیاتر یعنې راحت لاله او میر عبدالله لاله، دی چې زموږ مشرانو په د زموږ مشران دي او دوی پکې خبره وکړه. ولې چې موږ هم جیدادمن خلک یو، ټول ته معلومه ده، پټه خبره نه ده چې ترکاڼان څوک دي، چې پته ولګي دي خلکو ته چې یاره د دې ځمکو تپوس کول والا خلک شته. موږ جدي پوشتي خلک یو او موږ خلک چې موږ جدي پوشتي خلک یو، داسې زموږ غوندې نور خلک هم جدي پوشتي لري خټ کلي که نه، او د دې خلکو چې کوم دی اړه څوک تپوس نه کوي. دی دا ډېر ښه اقدام وکړو، ډېر لوی سټیپ اوچت کو، د امان الله لاله اصرار شو یا داسې نور مشران چې دا ډېر لوی سټیپ اوچت کو او زه ورته ډېر هرکلی ویم، ډېر مبارکباد ورکوم چې دا سټیپ کنټینیو وساتئ. ولې چې دا کنټینیو وساتئ چې پته یې خلکو ته ولګي جدي پوشتي خلک څوک دي او ځمکې د چا دي، د انګا د بنګا نه راغلي دي او قبضې پرې کړي دي، چا د قبرستان ځمکې ګیرې کړي دي، چا پکې دیرې جوړ کړي، چا پکې کورونه جوړ کړي دي او زموږ خلکو شاملات دي او زموږ جدي پوشتي خلک یو او زموږ شاملات دی ګیرې کړي دي او موږ خلکو ته وایي چې ستاسو پرې خټ کلي کې څه دي. نو دا ډېر لوی سټیپ اخیستی او دا دی کنټینیو کړي. زه به دی ته دا ریکویسټ کوم، اصرار ته، امان الله لاله ته، زموږ دا څومره مشران دي د کلي جدي پوشتي دی ته زه وایم چې ریکویسټ ورته کوم چې دا کنټینیو کوي او پته ولګي دي خلکو ته چې د دې خلکو د دې ځمکو مالکانان اوس هم لا ژوندي شته چې د دې تپوس چې د دې اوس هم لا جدي پوشتي خلک لا ژوندي دي او د دې تپوس کولو والا شته. نورګل بابا د زموږ ترکاڼانو چې کوم دی 1000 کنال یعنې د ټوټل ځمکه 1000 کنال ده او 500 کنال چې کوم دی په نورګل بابا د زموږ مشرانو وقف کړي ده او اوس وګورئ چې د 500 کنال زیاته ځمکه چې کوم دی خلکو څوک د صدر والا کینټ والا خلکو ګیره کړي ده. داسې وګورئ چا پکې یو قبر یې پکې خښ کړی دی، یو مړی پکې خښ کړی دی، یو قبر سره دی پوره 10 مرلې 8 مرلې ځای ګیر کړی دی. اوس په دې خلکو ته پته ولګي چېرې د دې جدي پوشتي خلک ژوندي دي او د دې تپوس به کوي. او زه دا وایم چې دا زبردست اقدام و چې د کلي د مفادو لپاره چې د کلي دغه شان مشران ژوندي وي او د دې کلي جدي پوشتي خلکو یعنې د دې تپوس وکړي یاره زموږ ځمکې اخر چېرته لاړې. قبرستان ځمکې چې کوم دی نن سبا مړي خښېدو ځای نشته په دې قبرستان کې، نو چا پکې کورونه جوړ کړو، چا پکې دیرې جوړې کړي او ځان یې بدماشان جوړ کړي دي. نو زه دا دی ته ډېر مبارکباد ورکوم امان الله لاله ته، خصوصا زه امان الله لاله ته چې د غونډې مشر دی هغه ته دا وایم، ریکویسټ ورته کوم چې بالکل دا کنټینیو ساتي او بالکل دا خبره نه پرېږدي. ولې چې دا کلي د مفادو باره کې ده او چې څومره جدي پوشتي خلک دي الله پاک څوک چې د ځمکې روزي چې د خلکو ته پته ولګي چې د دې مالکانان اوس هم موجود دي. ولې چې اصل مالکانان هغه خلک چې زموږ ځمکې دي او قبضې په نورو خلکو کړي دي. نو الله پاک د دوی په امورونو کې چې کوم دی برکت واچوي او ویل ډن، ویری ګډ او کنټینیو یور ګډ ورک. او زه ستاسو ټایم نور نه ضایع کوم، اوس ورځو دغه ویډیو ته چې نن دا کومه غونډه شوې د جمعې په ورځ، نو چونکې زه خو پکې موجود نه وم، زما ورور پکې موجود و چې مشر دی، نو دا ویډیو چې کوم دا زه نن تاسو سره پیش کوم چې زه خپل کلیوالو سره خپل مینهوالو سره دا ویډیو پیش کوم. ورځو در ویډیو طرف ته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه د زړه د کومې نه د ټولو مشرانو د کلي چې څومره مشران راغلي کشران دي ټولو ته هرکلی وایم او دا پروګرام چې مونږ هم شروع کړی دی مونږ بله دوه درې ورځې شوی کې یو پروګرام هم کړی دی او انشاءالله وخت په وخت به مونږ تاسو داسې نه خبره وو اوس زه مولانا عدنان ګل صاحب ته یم چې تلاوت وکړي او د پروګرام آغاز د تلاوت قرآن مبارک نه وکړو هغې کې به ثواب هم وي انشاءالله آغاز به الله ته نوم وشي نو عدنان ګل صاحب ته یم چې تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما مشرانو دا یو د کلي اجتماعي مسله ده دا څه پروګرام چې کوم دی دا سیاسي پروګرام نه دی دا موږ چې کوم مقصد دپاره راغوستی پرون نابله زموږ په هغې باندې میټینګ کړی سو چې دا مشران مو راغوستي بیا مو پکې دا پروګرام کېښو چې د کلي دپاره دا پروګرام کوو دې کې به ټول مشران راغونډو نو هغې دپاره موږ نن دا پروګرام وکړو دې کې به موږ تاسو نه ښې ښې مشورې هم تاسو موږ ته راکوئ موږ به تاسو سره چې موږ څه کړي او هم موږ تاسو ته وایو چې موږ دیزي پورې رسېدلي وو اوس مسله موږ ته راغلې ده دا 108 کنال ځمکه ده نورګل بابا کې او هغه اجتماعي ځای دی د مالکانانو او هغه چې کوم دی په هغې باندې څه کسان لګیا دي هغې باندې خرڅون کوي مونږ کسان ډي سي ته مونږ پکې لیټر کړو مونږ هله په هغې باندې خپه کېږه چې مونږ ته پته ولګېده چې دا د نوشیره خور جایداد دی او د قبرستان دی مونږ نه چا سره دشمني کوو نه چاته کنځل کوو خو زمونږ بدقسمتۍ دا دی چې مونږ ښه خبره چاته نه کوو او ورانه ورته زر رسوو پکار دی چې مونږ کومه ښه خبره کولی چې هغه مو یو کس ته رسولی چې یاره دې کس دا ښه خبره د کلي دپاره کړې ده نو هغې کې به ستا کسان زیات دی خو مونږ هغه ښه خبره وروستو کړو او چې کومه غلطه خبره نو پنځه شپږ ورسره زیاتې کړو نو هغه کس ته ووایي چې پلانکي دا ووي وروڼو زه دمکیانو ممکیانو نه یارېدو واله سړی نه یم تاسو ته ما بله ځم ویلي چې د کلي په اجتماعي کارونو کې به انشاءالله زه تاسو نه 2 قدمه مخکې یم وروستو به نه یم که خیري ځکه چې دا د کلي اجتماعي مسله ده او دا یوازې د اسرار مسله نه ده دا د بل کس مسله نه ده دا د بل نه ده دا د غونډ کلي مسله ده نو په دې کې به انشاءالله تاسو د انشاءالله دا امید هم دی چې یو موټی کېږو به او یو انشاءالله د دې پروګرام نه نن داسې پته لګي چې تاسو دې کې دلچسپي لرئ دې کلي دې مسله کې ځکه چې مقبره ختمه شوه دغه مقبره د خلک کم ځای ته ځای ته وړي چې خپل مقبره نه ده چا نو خپل چې قبر هغه کوي مړه وړي نو خامخا لرې وړي نو انشاءالله دا به کوشش کوو که خیري چې دې کې مونږ کوم پروګرام کړی دی هغه هم د لوس وایو چېرې مونږ دې کې دې پروګرامونه دې ته ورسېدو خو مطلبي 2 څیزونه دي مونږ چې مونږ به اوس امان الله به په دې باندې خبرې کوي ځکه چې دا ټاپک مو ده ته ورکړی دی یو په لټه باندې زموږ صادر چې کوم دی اروک شوی نه دی ګورنونو په 2015 کې چې کله زموږ د ډسټرکټ اسمبلي وه نو په هغې باندې ما بیان هم کړی چې دا روک شوی نه دی دا دی سره دی او په 100 سمجوتۍ ورکړی دی یو کس سره پروت دی او هغه ته ورکوي
دلته داسې مشران شته چې هغوی ته عکس یې رئیس دی په پیسو یې ول عکس ورکړی ثبوتونه دي ورسره خو په هغې به انشاءالله تاسو موږ سره ودرېږئ نو موږ به انشاءالله چې تاسو موږ سره موږ شاته فوج وینو نو موږ به مخکې جنګ کوو که خیري موږ بیا له چا نه یېرېږو نه ځکه چې دا د طلال آباد مسله وه 10 کاله مشران طلال آباد ناست دي ټول مشران د کلي دي پته ده ورته 10 کاله طلال آباد مسله وچلېده په هغې کې چې څومره کیس و په هغې کې د الله فضل سره رئیس خان کاکا الله وبخي او حبیبو کاکا هغې سره زه تللی وم 10 کاله یې مو سره چلوي بیا چې کله اوس دا مشران راله نو هغې کې ما صرف 2 خبرې وکړي خو زه همدغه خبره ما وخت چې کوم وکړه چې یاره مونږ سمه خبره نه رسو او غلطه رسو نو په دې کلي خلک لاړه ورته ویل چې اسرار دا دی اسرار دا دی اسرار دا دی اسرار څه خبره کړې وه اسرار دا خبره کړې وه چې میا صاحب ته چې 86 کنال خټ کلي کې هلې نو ستا مور د خټ کلي وه او که ستا پلار د خټ کلي وه یا که چا په خټ کلي کې یو مالک نایشتي هغه مالک وښیه چې د خټ کلي کې پلانکي مالک نه میشتي نو بلکل بیا ستا ځای راشه واله او که ته وایې چې یاره شاملات یې ماته راغلي شاملات تا چا درکړی شاملات خو هغه کس پسې ځي چې کوم مالک وي چې یو سړی د کلي کې مالک وي نو هغه پسې به شاملات د کم ځای نه ځي لوڼو زما مشرانو دغسې دا خبره اوس لا زه د چا نومونه نه علمه ټولو ته پته ده زه د هغه نه دا ویم که چېرې 10 کاله پس یا 15 کاله نن سبا خو چاته وخت الله پاک نه ورکوي او انشاءالله میډیم موږ کېده چې 10 ورځې کې 15 ورځې کې پته لګي چې دا سړی دومره اوبو کې دی دا د کلي مفاد کې دی که د کلي فایده کې دی که کلي نقصان کې دی نو که چا دا ووایي چې په خټ کلي کې اسرار 1 انچی ځای د یا سرکاري یا 1 انچی ځای د بل چا یا د بل چا یې ایشتې یا یې په کیسه ایشتې ده نو ستا د خدای ډېر د قسم در کوم ټولو ته چې انشاءالله دا مې درسره وعده ده چې زما خون تاسو لپاره معاف دی انشاءالله د کلي مفاد کې به د کلي فایده کې به تاسو سره ما مټ په مټ به سره ولاړ یم په خیري او انشاءالله دا امید تاسو نه هم لرم اوس که ډېر کسان وایي چې یو ته یو څه وایي بل څه وایي اکثر مې ماما پسې لاړ شي ماما پسې لاړې ناست دی هغه ته مې ویل تللی ګران راب شه چې لاړ شي چې اسرار ته رستو که اسرار ته ولې رستو که یاره با اسرار ته ګناه وښایي اسرار صفا خبره کوي که ستاسو ما ورته وایي که ستاسو وي او یا تاسو باندې چا خرڅه کړي او هغه ووایي چېرې دا د ماله او دې سړي خرڅه کړي ده را باندې او هغه سړی ووایي او پټواري ووایي چې او دا د مقبرې نه ده دا دې سړي و ده خرڅه کړي نو ما یې زموږ خو چا سره دښمني نشته په ارام به کېږو که نه او تاسو سره هم نن دا هغه کوو خبره درنه الو که چېرې تاسو ووایئ چېرې رستو شئ مونږ ته پکار نه ده ځمکه نو مونږ به رستو شو مونږ خو د کلي دپاره راوتو د کلي فایدې دپاره راوتو کلي دپاره یې غواړو نو انشاءالله تاسو به مونږ سره ودرېږئ مونږ چې کوم قسمه تاسو ته آرډر کوو د هغه نه مونږ اوسه پورې په چا باندې دا نه دي ویل چې یاره 10 روپۍ را 20 روپۍ را زمونږ د طرفه چې څومره د ملګرو د کمیټۍ وس کېږي هغه لګیا یو لګوو اوس زه امان الله ته خواست کوم چې په دوه څیزونو باندې خبرې وکړو یو په بندوبست باندې چې مونږ چېرې تا پکې دا کار کړی تا پکې دا کار کړی نو مونږ به په هغې خوشحالي وو د خلکو غوندې به نه وو چې کلی به تباه کوو انشاءالله د کلي مفاد دپاره راوتو د کلي فایدې دپاره راوتو انشاءالله کلي ته به فایده ورکوو که خیري چې دا کم ځای میلاو شي دا به د یو نوم کې نه دا به د نوشیره خور نوم وي دا یو نوشیره خور نوم دی نو مونږ نه رستو کېدو والې او نه هغه خبره مولا خبره دا عمر خو مونږ والې دی که د مونږ دی د لاسه منظور نو د دی د لاسه قبوله نو مونږ به الله هغه خبره ځای را باندې یو ګولۍ د را باندې سړه کړي نو انشاءالله دا به نه وایي چې اسرار مړ شو اسرار به انشاءالله په خټ کې نور اسراران پیدا کړي انشاءالله دا وګورئ واورئ او مونږ ورته وایو چې رامینه مونږ چا پسې خبرې نه کوو چاته وایو راشئ که ستاسو وي تاسو ته به پرېږدو که نه که د کلي ته به یې پرېږدئ که ستاسو وي تاسو ته به یې پرېږدو نو زه بیا اوس د یو څو خبرو دپاره راحت ته ویم ځکه چې دی مونږ سره په دې څیز باندې ډېر چې څومره کمیټي او کم مسلې متراجل دی په دې څیز باندې پوه دی نو راحت ته یم چې څو خبرې وکړي بیا به مناسب کم هغه کوو انشاءالله چې منګل صاحب هم خبرې کوي که خیر نو راحت ته یم چې څو خبرې وکړي نه پس بیا بسم الله الرحمن الرحیم نن خو زه خپلو خبرو مکشف همدا ګرابګل ته ترجیح ته ورکوم خو صرف یوه خبره کوم چې ماشاءالله نن د کلي اصل مالکانان مې ولیدو نو ړم خوشحال شو یوه خبره صرف کوم مالک ته چې مالک د خپل حیثیت وپېژني د مالک څه حیثیت دی د مالک دا حیثیت دی
چې غور نیکه ځمکه خرڅه کړي او 100 کاله پسې کړوسې راپاسي او هغه وایي چې یاره زما غور نیکه ځمکه خرڅه کړې ده په دې پلان کې سړي زه ناکوم دا سیوا ده نو دا قانوني حیثیت د تحصیل چې هغه ناکولی شي نو تاسو خپل حیثیت وپېژنئ بقایا زه دغه مې راګول ته کومه خبره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول خطول نمط في رزقا خطول شكريا ذا تاسو ټول راغلي او تقریبا زیات مالکانان راغلي اصلي څنګه پروګرام چې کوم دی نو دې چې لکه دای چې کوم خبرو کې د معاملو کې اسرارو کې دا غي خبرو تړون چې کوم دی نو د چې تاسو لسه دا ټول هغه سره راځي دا غزمه کې عکس دی کنه لکه دا تاسو اول نه خیمه چې دا هغه چې ویل پټواری ته لاړ شي موږ سره لټه نشته دی نو موږ سره دا شته که پټواری مطلب دغه کوي نو دا موږ سره شته دی دا اب ول موږ ورته اکبراری کوي او نشاندهی کوي بل دا موږ تاسو له دا وایو د دې موضوع مقصد دا دی چې څنګه معاملات سبوي چې را لټه نشته او بندوبست روان دي دا خبره ټوله راغلي دا چې نن موږ څه راغلو دي چې کنه مين شي دا لکار سره دي دغه کې کنه چې نورګل بابا سره مخبري دغه دی کنه د دې تړون ټول دې سره دی دا مونږ په 2012 کې چې کوم دی نو دا چالم پته نشته چې بندوبست روان دی نو بندوبست وو پیژني دا مالکانان ټول ناس دی وایي دی له چام دا ویلي د کلی کسان ته ناس چې بندوبست روان دی چالم پته نشته چې څنګه د رینج مکوا خلکو تراله ویرا شي ګوتی ولوي پیسي والے دا ول پته نه لګي چې زماز مکه کم دی زماز مکه څومره د مالا پکار خدا و چې اول نه کله انتقالات هغه آرمي ته تلو چې هغه کلی خلک راغون کړي وي چې کمل تناستي پکار چې دی خلکو کلی ته اطلاع کړي دا خدا په مخ کې اکرم کاکا په پاکو بکی ماشوم به مړ شو دا مشران ناس یې به وي رابل وای هغه به ولي کول مړ دی پلانې چل رینج کې خلک مليږي دځ کیږي پلانې اوس دا اطلاع دا چا پکار و چې به بندوبست روان دی دا 2013 کې موږ دا پاڼه پیدا کړې چې دا اخبار په مشرق کې دا راغلی دی د 1900 په دې ځای لیکلي دي چې د 1928 کې لومبه بندوبست شوی دی د هغې نه پس 84 سال پاس بندوبست روان دی نو دا پاڼه مونږ پټه که اکثر داسې که نه لکه مونږ نه یې پټه کړي چې ته مور پلار جایداد کې څوک شریک کول نه غواړي نو اخبار والا ته پیسې ورکړي هغه یو داسې اخبار کې اشتهار ورکړي چې هغه اخبار څوک نه ګوري عدالت ته دا شو کې چې بای مونږ دغه ورکړی دی اشتهار مو ورکړی دی دا دغه حساب دی دا د هغې بندوبست روان دی ټیک دی اوس مونږ ګرځېدو مونږ چې دې پسې تلو راتلو کله مو څوک ول دا مو مونږ هر وخت لړو پټواري به رالی وی لټه نشته لټه روکه دا دا چل مونږ هغې کې درخواستونه کله څه دا سیس چې مونږ له کله په لاس رالو هم دې سیس کې ګرځېدو دغه شی مونږ چې کله دا شی مونږ له رالو نو مونږ دې کې بیا درخواستونه ولیکل درخواست مو داسې ولیکلو چې مونږ دا کلي کې وګرځېدو دا وګورئ دې کې دا د خلکو دې کې ډېر کسان ناستي هغې ته وکتئ چې مونږ ګرځېدو پورته کو او د هغې نه مو دستخط یې اخیستل مونږ خپل کورنۍ کسان ګرځېدو مونږ ولې چې نن سبا که چاته څه وی راځه نو هغه هغې ته نه ځي وایي مړه دا اوزګار دي یو بوی دا پلانې چل دی دا ډنګرې چل دی دا ګوتې دي دستخط دي ډېر دې وګوري هغه یې به پکې وسنګي نو مونږ کلي کې وګرځېدو چې بای د یو کلي یو درخواست ولیکو کلي د طرفه او دا مالکانان دي هغه چې کله دا درخواست مونږ ولیکلو نو مونږ ګوره دې کې آرمي چیف ته لیکلی دا دی ښه دا د آرمي چیف په نوم جیسکو ته مونږ لیکلی دا وزیر اعلی ته دی دا مو هغه وخت پرویز خټک وزیر اعلی او دا مو هغه له لیږلی ټیک شوه دا د 2016 خبره ده 2016 مونږ چې روان دي کې دا کیسې کې دي دا بیا مونږ هغه چې کوم پډاک وزیر اعلی ته لیږلی دا د هغې رسید د هغې نقل دی دا چې ډي سي ته مونږ کوم د هغې هغه دغه ورکړل نو فایل نمبر دا دی دا ټول مونږ دا لیږلي دي بیا دې کې دا نه دی دغه ډي سي ته مو ورکړی دی سټیشن کمانډر ته مو ورکړی دی او تحصیلدار ته مو ورکړی پټواري ته مو ورکړی چې بای دا شی بندوبست روکاو کوئ او لټه نشته تاسو په کم بنیاد دا کوئ ولې مونږ له خو پته دا ولګی چې بای دا بندوبست شو نو بیا لړو مونږ تباه شو 64 کې تباه شو دا خلک او دې وخت کې به دا بیا مو تباه کړي بس بیا بسې دي نو مونږ دا خپل کسان ګرځېدو چې اخبار ته مو په دا وګورئ سپریم کورټ چیف جسټس تم تلو دا سټیشن کمانډر دغه دی
دا د سپریم کورټ درخواست چیف جسټس اسلام آباد هلته هم دا درخواست ورکړی د هغې رسید مونږ سره دی دا ټولې هر څه چې موږ کو لګیا دی کې وختن په وختن موږ په رکاوټې جوړېږي چې دا موږ یوړو دا کم دستخط شوي دي نو ځان زم خو د کلي یو هلته خاص کس ناست دی نو هغه له وایي چې دې کې وګوره چې دې کې مالکانان شته که نه نو خو دا پېژني چې دې کې مالک شته و که نه لکه مالک پسې خو ګرځي دلته نو دا نه ګوري چې یو کس راځي او هغه په انتقال کوي او په ځمکه په پټوارخانه کې ناست او غلط اندراجونه کېږي غلط انتقالات کېږي نو د هغې ولې دا نه وایي چې دا غلط دی خو تا پسې وایي چې هله کمیټي جوړه چې اسرار خو د کلي مالک نه دی او دا څه شو شبیر هغه ناست دی دا ټول پېژني چې دا د دغه زوی دی سربلند ده دی پاک دی وبخښي نو اوس ته ماله دا وایي هغه دې نه پېژني چې دا سربلند دا زوی دی هغه وایي دی مالک نه دی کلي ٹھیک شو هغه تر دوی مې ویلې یو باسه کتاب راواله پلانې کتاب راواله وکړو دا مالک دی که نه دی ٹھیک شو دې ته خو دی پوهېږي لکه مونږ خلک یو سوچ دا کوو که نه چې لکه مونږ سره دا پلانې خان دی دا پلانې د هغې سوچ کو خو مونږ یې غر کړو دا سوچ نه کوو چې دا خان چې کوم دی نو دی پنګ بوجه خان دی دله چې څوک سلوټ کوي دا اسرار چې نن ممبر دی یا بل نو خلکو وټونه ورکړي که نه نو د کلي یو مشر چې جوړ دی د هغې نه مخکې نو هم د کلي په دغه جوړ دی نو دې دپاره نه دی جوړ چې کلي تباه صحیح شوه اوس دا شی ټولو نو دې کې دا بیا راغله چې دا بندوبست دا مونږ وکړو دا څیزونه نو مونږ دې کې لګیا دا خو مونږ سره 2000 دا د 2000 دی ښه دا نقل مونږ راایستې دی دا تحصیل نه اټیچ شوی دی لکه دا نه دې کې دا دی 515 او 511 مقبره ٹھیک شوه بل دا چې دام د چا نه تللي ده مقبرې ته وقف شوي ده ٹھیک شوه هم تاسو ټولو ته پته ویلو ضرورت نشته لکه چې زه څه ووایم چې یاره دا بیا سړی دا وایي خو مونږ ورته دا ذاتي مفادو دپاره نه کوو مونږ کیس روان دی ډېر خلک به دا وایي چې دوی مونږ تربورانو کې کیس روان دی نو دوی خپلې پیدې دپاره دا ټولې خبرې دا تاسو کتی شئ چې دا فارم دا چې مونږ دې کې کم درخواست کې څه لیکلي نو مونږ دا نه لیکلي زم د فلاني سره کیس کې مونږ له دا ځمکه ازاده مونږ دا لیکلي چې دا د کلي په سطحه مالکانان یې غر کړي دي 64 65 کې هم غر کړي اوس بیا غر کوي صادر نشته بندوبست د صادر نشته وجه دا ده چې ځوانه ته لاړ شي پټواري دله څه وایي صادر نشته دی او مونږ دا نشو کولی کم کسان دي خرڅول هم کوي دغه هم کوي هغه یې هر څه کولی شي خو دا مقبره ده بی مونږ اوس دې نه ځکه نشو چې زموږ مشرانو چې کله د کلي مالکانان کم مشرانو 1928 کې دا مقبره وقف شوې ده نو مونږ دا څنګه پرېږدو زموږ مشران دې ته وقف کړي چې دا دې راشي یو بل کس دې خرڅوي نور کسان دې نیسي هغې مقبرې دپاره دا وقف کړي نو بندوبست روان دی دا دی وایي چې یاره ټیم کم دی خو مین شی دا دی چې دا کار ما زه تاسو ته ځکه وایم چې ګورې دا خبره ځم د بندوبست ته د مقبرې ځان له خبره ده راویښ شئ نن مقبره کې لګیا دي انتقالونه کوي سبا به په جومات کې راله انتقالونه کوي پلانې پیر صاحب رالو میا صاحب رالو هغه پسې به انتقال کړی نو به خبره نه سبا به دا ګل شیخ خان دا اجره دغه ځای کې به ولې چې دا لارې چې څوک کوم دي دوی ته پته 1877 کانال چې کوم شاملات دي یې کې د دنیا مالکانان دي یې کې لارې دي یې کې سینم دي یې کې خوړم دي یې کې هر څه دي هغه شي کې بیا ټول مالکانان راشي مونږ بیا بار د ورنم نشو وتی لکه که مونږ دې ته نه ویښو مالکانان که نه نو ګورې دا بغیر دې نه نه کېږي مونږ مین مقصد چې کوم دی نو دا بندوبست رکاول دي دا لټپې را پیدا کول دي که نه او د دې کمیټې ضرورت هم دې وجې رالو چې دا زم په وجه نه شو کېدی مونږ نه شو کولی مونږ وګرځېدو هر څه مو په رکاوټې وي دا دې چل دی او دی به د چا څوک یو دی به چې څنګه نن اسرار ته دغه کوي داسې حساب و خو چونکې د کلي په سطحه سلام وکړه چې دوی مشران دی خټک صاحب ته ووایي خټک صاحب وایي زه به تا وښایم نو مطلب دا دی چې مونږ له زه صرف دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ مالکانان راویښ شئ او مونږ سره رابطه وکړئ رابطه دا ده چې یو د کورنۍ نه د خاندان نه 1 2 3 کسان مونږ له راکئ چې د بندوبست دپاره بینډ شي د صادر را پیدا کول دی چې څنګه وي دلته کس سره دی ته چې لاړ شي دله وایي پلاني سره دی باقي د نوم وایي دغه سره زفري سره دی وایي د کلي جرګې پې وکړئ
تحصیلدار ته راوړي د کلي جرګې پې وکړئ چې بای زفري سره دی مونږ ولې مونږ به جرګې کوو تاسو نه دا مونږ له ویلي ده څادرونه یې 3 جوړې کړي دي غلطې جوړې کړي دي خلک یې غر کړي دي دا نن چې خلک لګیا چې بای دې کې دا مبارک خرڅوي ولې خرڅوي په دې وجه خرڅوي نور کس راغلی وایي هم مونږ باندې دا وکړي زه ستا نور ټایم نه علم دا تاسو له ما څه کوئ چې دا ضروري شی دی او تاسو ډېره مهرباني وکړئ مونږ د کورنۍ په سطح مالکانۍ په سطح کسان راکړئ چې ګورې دې کار باندې دغه تیز ځکه یې بندوبست روان دی نه رکاوئ چې څنګه معامله وي ای رکاوئ نه خو دا به په زور کېږي په هائی کورټ به کېږي دلته نه به کېږي خو تاسو مهرباني وکړئ چې دا والسلام څه ویلي یار دا ریکو یو خو چې ازمکه څومره مخبرې ده دا 108 کانال دی 108 کانال ټول موږ چې کوم کوو دا یو خبره بس کوو ماګرسو خای کنه د کمیټې او ته مو وی چې یاره تاسو سپورې لکه د کمیټې دا نه هو چې دا د خټ کلی د نومه داخله کوسيري او دا مګورې دغه دالې چې یو 98 کانال اکمر دی دا 511 بډو او بل چې کوم نه 515 دا 108 کانال عمر دی او دا وینا ضرورت نشته دای په خپل د لیکل کو سپوریږي او ویل شي دا لیکل دای ورکړي دي موږ درخواست کړو ډي سي ته او دا دای لیکل ورکړي دي موږ د یو بل شین دی موږ لګیاو په یو بل طریقه مې اسرار سره باندې مرګلو سره پرنم لکه په هاي میټینګ کړو ان شاء الله موږ غن او باسو هغه کوم دای چې کومه د صدر شسونه دکانداران دي په کې شامل کړي دي موږ اساسي باندې دا غي شروع کړی دی قبض الوصول وی زور ختم شوی دی نوې جوړو لکه د دې مېرې پیسې چې کومه ملاويږي دا غي نوې دغه جوړي نو دې کې چې خدمت دا هغه به دی تقسیم نو ورونو لکه ان شاء الله ټول باندې نشي تاسو بل مونږ په نورګل بابا کې په دغه فلډینګ باندې کار بند کړی دی کم قبضه مافیا چې هغه کې لګیا دي نو کار به مونږ لکه دغه کړی دی ډي سي ته مونږ لیټر کړی دی باقاعده برابري پکې شوې ده مونږ هر سله پکې تیار یو لکه دا خبره نشته چې ګینه مونږ رسو کېدو والی یا د اخر کله بس یوازې چې دا له سړی راځي او بس دلته دی هغه کوي دا چا نه دی اشتي ده راشه مونږ سره کېنه کلی چې وجره ته راشه کېنه چې تاسو نه اخستې ده مونږ ته بوخه دې کې لیکلي چې دا مقبوضه مالکان دي دا یو کس نه ده او وقف شوی ده نو ته دا کوم د مبارز مګه کې کته پکې یو لاسو مابل انتقال ما ته کې دا ټول مګه سره انتقال نشي کولای دا نشي کولای دا اذان نشي نو دا دغه ان شاء الله اسلام د ټیم نه کې او سوي نو وايي مشوره ورکوي دوام وکړي بل دا چې یو خبره په تیر کو چې احتجاج به مو پورا من احتجاج وکړو په خیر ان شاء الله دا لپاره تاسو موږ ته ټیم راکړي چې کوم ورځ باندې وو په کوم ورځ باندې تاسو ځای چې پورا من احتجاج تاسو لري ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله اجازه تکي کوم مشران دا بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم د ټول نامه کې خصوصا د دې مشران او عموما د دې ټول مشران انتهایی مشکور یم چې زما خبري اوریدو د پاره ماته مقراګه او د دې چې کوم څومره لوی پروسس هغه ذکر وو او خصوصا د دې کلی د پاره ذکر وو دا یقینا قابل تعریف خبره ده اختلافات سیاسی اختلافات ذاتی اختلافات دا یو طرف ته بالای تاک کې خودل پکاره چې کله د کلی مسله ده نو د کلی ټول متفق پای کې د چا هم اختلافات نشته الله جل شانه دې په دې کار کې مزید ترقی نصیب کړي ان شاء الله زموږ چې څومره ملګری دي یا زموږ متعلقین دي یا خصوصا زموږ جماعتي اعتبار سره په هر فورم په هر محاذ په هر ځای باندې ان شاء الله تاسو سره مضبوط ولاړ یو د کلی د مخبري حواله سره مخکې خبرو تاغه نه خوځ دي مشرانو خبرو هغه حواله سره تقریبا 2-3 میټینګونه مونږ کړی هغه کې اسرار سره هم راغلی غالبا مندولادي تم سیمته سوال جواب شو د کلی اکثر ملګری پکيو هغه خبرې مشوي وي خو بیا پته نه لګي چې د کلی د مخبري باندې دا خبره ولي غلی شي دا مشرانو ته خبر کېدم پدی باندې تر اوسه پورې مونږ پوي نشو ځکه اسرار سره په خپل دا خبره کړی و چې ناظم صاحب الله تعالی د هغه خبر د نور نډک کی امين چې د هغه په ژوند باندې د حد براری کړی و
اسرار صاحب داسې ده که نه جي دا حد براري شوي ده او د دې حد مقرر دی چې یاره کوم ځای پورې دا زمونږ د دې زړې مخبري ځمکه ده او ناظم صاحب وفات شوی د هغې هم بلا مودو شو هغه وخت کې مونږ له سیاست دا شي پېژندو هم نه تر نن تاریخه پورې مونږ د خپل کلي مخبري دا ځمکه وایي نشته نو مونږ به د نورو خلکو نه بیا ځمکه څنګه اخلو دغلته کې زمونږ لږ اشکال غوندې راشي چې لکه دې کلي دې مخبره کې داسې څه مسله مخېله ده دلته کې خو چې دوی کومه خبره وکړه مثال لټه نشته دی یا دا دي دغه پورې خو سمجته خبره راله انشاءالله سټرایک ته به هم ځو احتجاج به هم کوو برپور به یې کوو در سره به ولاړ هم یو ملګري به هم درته درکوو خو دغه وایم چې د کلي دا مسله چې کومه ده په دې کلي مسله کې پیشرفت ولې نه کېږي څنګه منډلا صاحب وایي زموږ د کلي چې کوم منتخب نمایندګان دي مونږ ناظم صاحب ته هم دا خبره کړې وه اسرار صاحب هم دې نه خبر دي اول چې زمونږ کوم دلته کې دا نږدې مخبره ده د هغې مالکان هم معلوم دي هم د کلي مالکان دي د هم د کلي مالکان دي نو یا خو چې دا خبره واضحه شي چې دا د مخبرۍ ځمکه نه ده ځکه چې هغه مالکان وایي چې دا نه ده وایي چې مونږ باندې ثابته کړي د یو کانال په ځای به 2 کاناله درشي دلته چې ورو دا د مخبرۍ ځمکه ده نو دا اشکال دې مونږ ته ختم شي چې دا وي نو چې ویلو دي په ډز نه په ټوپک نه په جګړه نه څنګه اسرار صاحب وایي جرګه منت سماجت بار بار په جرګې پکې کوو ای سره وکیلو که د هغې ده نو چې د هغې د خاندان نه دا تور ختم شي دا به تر مرګه پورې په هغې تور وي چې د مخبرۍ ځمکه خوري او که د هغې نه وي نو بس بیا به کلي ته پرېږدي نو په دې باندې مې دې کمیټۍ ته دغه درخواست دی چې په دې باندې یو ایکشن وایي دویم نمبر که د دې جرګې او دا څومره مشران ناست دي که برای نام راغلي چېرې ګورو امان الله څه وایي او اسرار لا څه وایي خو بس بیا خو د راتلو ضرورت نشته او که عزم پوخ کوئ په دې ټایم باندې ماښام وخت قریب دی په دې ټایم باندې عزم کوئ او کلي سره مخلصین یې نو د الله د رضا دپاره دی هم درته خبرې وکړو زه هم درته دا جملې دې مشرانو ته نیسم دې کلي دپاره یو شی یقین وکړه دا خلک یې رانه خوري څنګه مې راګول چې خبر وکړه سبا په لارو کې نشو وتی نن زه پلانکي خان ته زنده‌باد کوم دې پلانکي خان ته زنده‌باد کوي ته بل خان ته زنده‌باد کوي دا خانان بیا موته ته راځي نن په دې دا طالب آباد مسله وه کوم خان مونږ ته راغلی دلته کې ټوپک مونږ به خلکو پسې ټوپکې ولې ګرځو مونږ دپاره بیا د خانان نه دا چې کومه مسله ده یې ذکر کړه نو دا د دې خانانو دپاره وړه مسله ده ما او تا دپاره غټه مسله ده چې دی یې کوي په ټیلیفون هم کوي بله په جیروګونو او په بلا ایکړونو ځمکې چې کوم دی په یو فون باندې ختموي زموږ دا مسلې نشي حل کولی په دې پوه شئ ویښ شئ نه یې کوي راته څنګه دی وایي که په خپله مو څه وکړو خو به یې کړو که په خپله نه کوو والله که راته څوک وکړي همدغه د سیاست په نوم به مو یو بل سره جنګوي زه به یو پسې ویم ته به ما پسې وی بل به بل پسې وی په دغې کې به مو ټول عمر تېر شي ټول عمر به مو په دې باندې سکندر اعظم پوره دنیا چې کوم دی فتح کړه چې پوره دنیا فتح کوي خپل استاذ ته رالو چې دا پوره دنیا خو زه نشم سنبالولی څه وکړم ورسره هغه ولی وي چې څومره مو دنیا دې فتح کړي هر علاقې ته خپل باچا ورکړه بس یو کس پکې اوچت کاله که ته د دې خټ کلي بادشاه یې ته د امانګړو بادشاه یې ته د اشوراباد بادشاه یې چې کله دې چاله د بادشاه لقب ورکړو دی بیا د سر د پاسه سر نه مني نو دی به یو بل سره انخلي او ته به پې حکومت دا یو بادشاه به بل نه مني په خپلو حدودو کې او بل به بل نه مني او جوړ کړي خو به تا وي نو ستا به هر سړی مړي یقین وکړه دا خلک مونږ سره همدکه کارونه او چې یو ځای شو متفق شو څنګه الحمدلله دا نن خوشحاله شو دا ملګري دي انشاءالله مسلې به مو حل کېږي نو د دې اجلاس نه بعد هر سړی په زړه باندې لاس کېږدي 2 رکعته نفل هم دې دپاره وکړئ الله زموږ د دې مشرانو سرونو ته هم خیر کړي مونږ او تاسو ته هم خیر کړي ولې دا ځمکې څوک په اسانه نه پرېږدي دا یاد ساتئ تاسو زما نه ښه پوهېږئ دعاګانې به هم کوو نوافل به هم کوو د زړه نه بغض حسد کینې عداوتونه نورې ختمې کړو په دې یو پوینټ باندې نور مثال هر سړی به د خپل جماعت سره تعلق ساتي سیاسي اختلافات هغه کېږي په دې پوینټ باندې مونږ انشاءالله خپل تمام اختلافات بالا اطاق دي په دې کې بالکل متفق یو خو دغه عرض دی چې مشران پکې سنجیده شي دې نه مخکې مونږ یو اجلاس کړی د اجراګانو حوالې سره د اسرار صاحب تاسو ګواهې دي په هغې کې مونږ دا خبره وکړه چې کوم واده کې دا اجراګان راولي او زمونږ د ماشومانو د دې عزتونه ختمېږي نو په دې کې به سوشل بایکاټ کوو ټول وي صحیح ده خو په هغې باندې عمل درآمد ونه شو بیا سړی خفه شي د اجلاسونو څه اوټپوټ نه راوځي نو بیا هر سړی نن خو ډېر دي الحمدلله که اوټپوټ یې نو بیا به پکې کسان وي او چې اوټپوټ یې وي بیا به د دې نه هم زیات کسان وي انشاءالله زما دې کمیټې ته دا درخواست دی چې انشاءالله در سره هم یو د کلي دا مسله چې کوم زموږ دلته کې د مخبرۍ سره ټچ ځمکه ده دا مسله اول راوچته کوي جرګه کوئ هر سله مونږ هم انشاءالله تیار وو ورپسې د نورګل بابا چې کوم ده هغې کې هم در سره مونږ انشاءالله خو بھرپور مرسته ده د ټولو مشرانو انتهایي د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو الله جل شانه دې زمونږ کلي کوم داسې مشران قایم ساتي چې د کلي مفادو دپاره او پوهېږو به دې نه هر سړی چې ودرېږي وایي زه د کلي مفادو دپاره بیا دا کلی خرابېږي ولې
په دې نه پوهېږي. هر سړی د کلي مفادو خبره کوي، مخلص یم بیا کلي څنګه غل شي؟ معلومه ده چې څه نه څه چل خدای کا. نو بس په دې کې دا کمیټي چې کومه ده دا د کلي په سطحه وسیع کوي. څنګه میرابول صاحب درخواست موږ د هر محلي په سطحه ځان سره دوه مشران واخلئ او دوی ته ورکئ. ټول کلي هم خبرېږي او مسله هم حل کېږي. او څنګه ما آیت وویل الله تعالی فرمایي وتعاونوا علی الاثم الله جل شانه فرمایي تاسو خلکو سره په نیکۍ کې مرسته وکړئ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. په ګناه کې ورسره مه شریکېږئ. دا مشران دي چې سمه کوي ورسره به یو تاسو به مئ. کوم ځای غلطه وکړه اسراز خبره مخامخ ولې امان الله ستا متعلق دا خبره ده پلانکي ځای کې دا خبره غلطه کړې ده کښېنه ورسره بجای د دې چې په چوکونو کې یې ډایرکټ ورته خبره وکړه اسرار ته ډایرکټ خبره وکړه مسله به نه جوړېږي. کوو به انشاءالله داسې یو موږ کېږو دې لپاره الله جل شانه دې په دې کې موږ تاسو لپاره برکت ورکړي. څوک خبره کوي که نه دعا وکړو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا حل المشكلات. يا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، مغفرت راته نصیب کړي، اخر خاتمه مو په ایمان کړي. څومره د عملګري راغلي مشران نوجوانان دلته ناست دي یا الله د دې په عمرونو کې برکت واچي. د کلي مفادو لپاره راوتي دي د چا ذاتي ځمکې غرض پکې نشته او کریم رب دام درخواست کوو په دې موجوده کسانو کې د چا هم ذاتي غرضي یا الله هغه ذاتي غرض د هغه د زړه نه وباسي. آمین. خالص مخلص د کلي دپاره یا الله بری ورته نصیب. آمین. مونږ هم ورسره یو ځای کړي. آمین. الله جل شانه دې په دې عمل کې موږ تاسو لپاره برکت واچي. زموږ کلي چې څومره حکم دی کریم رب هغه زموږ کلي ته حواله کړي. آمین. د چا ځمکې تللي دي الله هغې ته واپس میلو کړي. آمین. یا الله چا سره زیاتې شوې هغه زیاتې ختم کړي. آمین. یا الله کوم مشرانو زموږ د کلي سره جان بوج سره زیاتې کړي یا الله ته په خپله د هغې حساب کتاب وایي او اوس هم کوي یا الله د هغه لاسونه خپې د دې شیز نه روکه وکړي. اخره خاتمه زموږ د ټولو په ایمان باندې کړي. څومره وفات شوي یا الله مغفرت ورته نصیب کړي. آمین. څومره یا الله د چا اولاد نشته د کمله صالحه اولاد ورته نصیب کړي. آمین. یا الله د هر قسم جادوګرانو د جادوانو نه د تعویذګرو د تعویذونو نه د شیطانانو د شیطانت نه د فتنو د فتنو نه ټول محفوظ. آمین. او د حیا او د عزت صادر واچي اتفاق او اجتهاد منصیب کړي. اخر خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين. آمین. مشرانو پورا من احتجاج وکړو مونږ کوو مونږ نه بعد ملګری مشوره ورکړي کوم ورځ چې فارغ وي په ورځ باندې ټول ملګري راتلی شي یا کوم ملګری چې ناست دی هر ملګری کم از کم ځان سره چې څلور ملګري راولي که بھرپور احتجاج ان شاء الله. دې ټیم کې زما د خټ کلي خواږه درانه مشران کشران ټول موجود دي. د خپل کلي مفادو لپاره دوی راغونډ شوي دي. ماشاءالله ډېره ښه غونډه ده او دوی نه به اوس معلومات کوو چې دا غونډه څه دپاره ده، د دې مقصد څه دی. زموږ ګران مشر جناب امان الله صاحب چې د دې ډېر زیات خدمات دي، ورسره مفتی عدنان ګل صاحب، اجاز صاحب او ممبر اسرار الدین صاحب هم موجود دی. نور هم داسې مشران اجي جمیل صاحب. جی امان الله صاحب تاسو دې باره کې څه ویل غواړئ؟ دا نن غونډه د څه باره کې وه؟ نننۍ غونډه بسم الله الرحمن الرحیم دا د نورګل بابا مقبره بلکې زموږ د کلي مقبره چې کوم دی د دې د حد برابرۍ دغه کې وایي چې کم از کم مونږ ته دا پته وه د هغې خو مونږ سره لکه مطلب دا دی لیکل شته دی حد برابري شوې ده او ریټن کې لکه راکړي دي. خو د کلي مقبرې کاري صاحب وویل انشاءالله هغې دپاره هم لکه مونږ کمیټي جوړو او دې دپاره په د 9 په ورځ 3 تاریخ راځي بله ورځ ته لکه مونږ سټرایک دی 16 تاریخ باندې به انشاءالله 9 بجې مونږ د چراټ سی ان جي نه روانېږو. زمونږ به په نوشهره کینټ کې لکه سټرایک وي، بیا به په شوبله چوک کې به مونږ 2-3 منټه لکه خبرې کوو او بیا به پریس کلب ته ځو. انشاءالله دا پروګرام جوړ شو د دې ملګرو په صدا سره. تاسو د امان الله صاحب خبره واورېده. انشاءالله د منګل په ورځ 16 اګست باندې 9 بجې چراټ سی ان جي پمپ هغه یاد کو چې ټول کلي عوام ته خواست دی چې راغونډه وکړي او دې باره کې خبره وشي. هر ملګري ته پکار دی چې خپله محله کې هر کس ته ووایي چې هر ملګری ځان سره کسان را روان دي د هرې محلې نه
کلی ان شاء الله مسله भरपूर احتجاج سره به د پارټۍ باره کې هیڅ قسمه څه خبره نشته، دا صرف د کلي د مفاد خبرې دي. سیاسي خبره هیڅ قسمه نشته بالکل په دې کې چې چاته هر چاته ټول ته هر کس ته موږ دعوت ورکړو، ټول پکې راکړو، مشران دي که کشران دي که هلکان دي، ټول ته په دې کې دعوت دی چې په دې کې برکو شرکت وکړي او انشاءالله دا پرامن دا هم لکه موږ چې هغه دي دا پرامن احتجاج دی انشاءالله پرامن احتجاج به موږ چې دلته نه روانېږو ټولو ملګرو ته به مو وکړو انشاءالله. قبضه مافیا قبضه مافیا مهرباني ډېره مهرباني.